روزې په نیت سره خوراک شاک او جما نه خپل جان منې ساتل دا ته روزه ورته کوم مقصد لپاره الله پاک تاسو موږ باندې روزه فرض کړې ده هغه مقصد بس به تاسو موږ ته حاصلېږي چې خپل اندامونه دا هم موږ د روزې پابند جوړ نه حرام ارو نه حرام وینو نه حرام وایو او نه حرام ګټو چې سړی غوږو هم روزی دا باندې غیبتونه ناروي دا باندې چغلیګانې ناروي دا باندې درواغ ناروي دا باندې ګانې ناروي وغیره د غیر کې چې سړی سترګو هم روزی دا باندې حرامو ځایو ته نه ګوري پردیو شویو ته نه په ګوري فلمان ډرامې نه په ګوري د غیر کې سړی ژبې هم روزی چې دا باندې درواغ نه وایي غیبتونه نه په کوي چغلیګانې نه په کوي شکنجهګانې نه په کوي سړی لاسو هم روزی چې حرام کمایي نه په کوي ظلم نه په کوي یو مسلمان خلاف نه چګیږي قتل غارت لپاره نه چګیږي نو پس با چې کوم روزې چې کوم مقصد د هغه تاسو موږ تاثیري او یو کس کا روزه لري او ګناهونه هم کوي نو دغه کس باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې بعضی کسان داسې دي چې هغو ته د دو روزې نه سوای لوږې او تندې نه چې شاید نه میلاو کېږي الله پاک تاسو موږ ته د روزې ظاهري او باطني دواړه ادا لحاظ ساتلو توفیق نصیب